الرحمن الرحیم تاسو څنګه سوال وکړو یو خو د ټول پندال کې ګوره افغانستان ملي بیرغ چاندې اوچت کړي خو بیا هم څوک ملي بیرغ اوچتای په دې باندې اعتراض ولې پکار دی دلته خو کوم د منګینو چې په اسلام آباد خلک د فلسطین جنډه مرخلي د کشمیر جنډه مرخلي دلته د نور ملکونو جنډې مرغستي پاغه خو چرته چا اعتراض ونه کړلو خو د افغانستان ملي بیرغ چرته یو چا په مینه باندې اوچت کو چې زمونږ د پښتنو لوی کور دی نو پاغه باندې بیا اعتراض کیږي نو دغه څه چې کوم دی زما خیال هغه پښتو کوي اوبه خړول دي اصل مسله او اصل مدعا دلته دا چې دا قام د دې ریاست نه امن غواړي او امن چې کوم دی د دې ریاست د ملټری اسټابلیشمنت پر دي چې موږ ته به تحفظ او امن راکوي دا په عین کې د هغو ریسپانسیبلیټي او ډیوټي ده خو چې کله موږ د امن دپاره خبره کوو کله موږ د خپلو وسایلو د اختیار خبره کوو کله موږ د بلاک شته خدګاړونو خبره کوو کله موږ چې کوم د میسنګ پرسن خبره کوو کله موږ د خپلو معدنیاتو خبره کوو نو بیا دا قسمه پروپاګانډې او دا قسمه چې کومه دی تاویلات پیش کېږي چې یاره دا انټي سټیټ ایلیمنټ دي هېڅوک انټي سټیټ ایلیمنټ نه دي دلته چې کومه دی څوک هم چې دي نو دا پښتونخوا د پاکستان برخه ده او د پاکستان سره موږ په یو عمراني معاهده تړل شوي یو موږ وو چې په دغه عمراني معاهده د عمل درآمد وکړلی شي دوی خو چې کله هم څوک د خپل حق خبره کوي او د خپل حق تپوس کوي نو دوی په جل چې کوم دی د بغاوت او د غدارۍ ټاپې ولګوي نو دا د بغاوت او د غدارۍ ټاپې ډېرې زیاتې زړې شو ځکه سن 47 نه شروع دی 2024 را روان دی نو دغه ټاپې چې کوم دی ختم شو دی ورسره نو دا فیکټرین هم بندول پکار دي چې نور تر چاته د غدارۍ او د بغاوت سرټیفیکټونه ورکړي ځکه چې دا د 40 کروڑه مو شریک ملک دی په دې کې بلوچي دی پښتون دی سندی دی پنجابی دی سرایکی دی کشمیری دی او د ټولو قومونو په دې ریاست باندې یو شان حق دی بیا زه په غني وطن کې پیدا یم خدای پاک ماته چې کوم دی د دنیا وسایل راکړي شتمن وطن دی په دې شتمن وطن کې چې کوم دی موږ ولې چې کوم دی د غربت ژوند تېرو موږ ته په خپلو وسایلو باندې اختیار ولې نه راکول کېږي موږ ته چې کوم دی خپل حقوق په دې ریاست کې ولې نه راکول کېږي نو دا جدوجهد خو هم د دغه دپاره روان دی دا جرګه خو هم د دغه دپاره کېږي نن چې ټول د مختلفو واټو سیاسي ګوندونو مشران را روان دي علما کرام را روان دي مشران را روان دي نو هغه هم دغه دریځ دي چې د دې مسلو د حل دپاره چې کوم دی یو میکانیزم جوړ شي د هغې دپاره چې کوم دی یو تګلاره جوړه شي او د هغې دپاره شریک جدوجهد وشي نثار صاحب بل سوال دا کوم چې عوامي نیشنل پارټي په دې ایشو باندې په ابتدایي دور کې چې کله منظور پښتون دوی له ورغلې نو ستاسو د صوبایي صدر میر افتخار حسین سره زما خبرې شوې هغه کلیر نه وه نو وروسته داسې څه داسې وجوهات جوړ شو تاسو هم د پښتنو په نوم باندې سیاست کوئ د عوامي نیشنل پارټۍ خبره کوم خپله خاوره خپل اختیار خبره کوم دوی هم د پښتنو چونکې دا خو سیاسي تحریک نه دی یو د یووالي تحریک دی نو بیا داسې څه وجوهات جوړ شو چې تاسو د دوی سره په لاره باندې روان شوئ داسې دا چې عوامي نیشنل پارټۍ د قامي تحریکونو یا چې کومه دی د ملتپاله تحریکونو مور د مور عوامي نیشنل پارټۍ د خدای خدمتګار تحریک تسلسل دی همدا خدای خدمتګار تحریک تسلسل باندې دوه ځل د ریاست پابندي لګولې ده دوه ځلې چې کوم دی درې ځلې د دې ټول قیادت جیلونو ته ارتلی دی او لس او شل او اتلس کاله قیدونه تتلی شوي دي زموږ د قیادت نه چې کومه دی جایدادونه ضبطلی شوي دي تارچر سیلونو کې چې کوم دی ارتل شوي دي خو موږ د خپلې خاورې د مقدمې نه شاته شوي نه یو د دې خاورې مقدمه چې هر څوک وړاندې کوي که هغه پښتون تحفظ مومنټ دی که هغه بله پارټي ده بل تحریک دی بله جرګه ده څوک هم چې د خاورې مقدمه وړاندې کوي او د خاورې په خیر تمامیږي عوامي نیشنل پارټي به ورسره چې کوم دی په کلکه ودرېږي تاسو وکتل چې اول چې کومه دی د دې جرګې حمایت عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي صدر ایمل ولی خان وکړو د اوسه پورې اپیشلي چا د دې جرګې حمایت اعلان نه و کړی لکه په خلکو یېر او خواب و بیا چې کله په دې جرګه باندې برید وشولو د عوامي نیشنل پارټۍ دې غندنه وکړله زه د سنډې په پلور راپاڅېدم ما د هغې غندنه وکړله ما د صوبایي د وفاقي حکومت نه چې کوم دی د دې پوښتنه وکړله چې تاسې په کوم جواز باندې په دې فورم د زلمو باندې چې کوم دی تشدد وکړو تاسې ولې زموږ زلمي چې کوم دی شهیدان تلل تاسې ولې چې کوم دی هغه زخمیان تلل تاسې ولې دا ظلم او بربریت کوئ د عوامي نیشنل پارټي الحمدلله چې کوم دی په دې اړه شاته شوې نه د عوامي نیشنل پارټي په فرنټ لاین ده پرون هم تاسو وکتل چې د عوامي نیشنل پارټي ټول قیادت راغلی او نن دا په خپله باندې د عوامي نیشنل پارټي مرکزي صدر ایمل ولی خان را روان دی د پنډال کې بلک سات پر شریک شي او به چې کوم دی د خپلې پارټۍ د رژیم کېږي او د قام د حق خبره چرته کېږي د امن خبره چرته کېږي د وسایلو خبره چرته کېږي د عوامي نیشنل پارټي به چې کوم دی یو قدم مخکې رواني ان شاء الله تعالی سرباز زنده‌باد سرباز